کاله مخکې دا شګلې راپورته شوې د بیروني مداخلت باندې د دې پنجابي ریاست په ملګرتیا باندې د افغان سټیټ ونړولې به هم موږ یو لاره ورسره کړې وه چې پر زور باندې دا وختوال حکومت یې غوښتلی وه هم به پښتانه د ځانه ورسره کړې وه دا د افغان تشخص ونیوئ تا سټیټ ونړولی تا د سیاستي ادارې ونړولې تا ملي بیرغ د دې ختم کړي تا ملي سرود تا راواخیستل افغانان د خپل وطن نه کډه کړي تا ټول ملک و پنجابیانو ته او نور خارجیانو ته حواله کړي تا د دې څنډلانې وې د فوج وو د پولیس وو د دې بیا د هغه نه د شرافګاډ ادارې وې د تعلیمي ادارې وې د عدالتي نظام وو د پارلمان وو دا هر څه له منځه یوړل د خوبه راوګرځي څک په ملا پسې ډزو او بل لکه خیر خو دی دا خوند ورکوي لکه خوشحاله وول چې کفر اسلام هغه بیا را خوند ورکوي زما د وطن ملا دی د ده سره به زه ځان پوه کوم زه کسر که مې وخشمولم زه دا وایم چې زه د طالبانو وزیر خارجه یم زه د طالبانو وزیر خارجه یم طالب افغانستان ته به دوی خلاصوم ما سره کومک